لیکن زمونږ دا مسلمانان رونه چې کوم ملازمینی او خاص کر چې ډېره لویه عهده وي ټای اچولي نو ټای نه ځان وساتئ. هلکه دې وړو ماسومانو بچو څه جرم کړی دی چې تاسو دته ټای اچوئ. مونږ یو ځل قدرتي اسنابدال ته تللي وو. اوس هم هغه مدرسه په اسنابدال کې موجوده ده. اسنابدال کې چې دی نو بره غر دی، هغې غر باندې یو زیارت دی. بالکل د دې بالمقابل دغه ګس لاس ته د عیسایانو مدرسه ده. اوس هم پې د هغوی د صلیب احمر نښه ده. دا د هغوی نه ښایي چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی. هلته اتفاقا مونږ ورالو 4-5 ملګري د چا انتظار مو کولو نو ګرځېدونو د هغې سکول په دروازه کې واړه واړه ماشومان ولاړو. زموږ قادیان وارالدین صاحب ژوندی دی، هغه د هغې بچو نه تپوس وکړو پښتانه بچو د کم دی، چا د 400 نوم واخېستلو، چا د پېښور، چا د کوواټ، چا د بنو، د نوابانو د جاګیردارانو زامنو. ایسې ورته بچو د خپل پیغمبر نوم درځي؟ قسم په خدای ټولو هلکان وی ولې نه راځي؟ څه دی؟ وی یسوع مسیح. قسم په خدای یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسی علیه السلام ته وی. د پښتنو د خانانو د نوابانو بچو د خپل پیغمبر نوم مونږ ته یسوع مسیح وښیلو. قاضي صاحب ته بل تپوس وکړو بچو یسوع مسیح ژوندی دی که مړ دی؟ ټولو وی چې مړ دی، یروشلم کې قبر دی. واړه بچي د 6 کالو د پیغمبر نوم یسوع مسیح وی او وی چې په یروشلم دی بیت المقدس ته وی. څومره لوی ظلم دی. سبا به دا بچې په دغه عیسائی سکول کې میټرک او ایف او بی وکړي او بیا به د خپلې عقیدې نه خبر نه. دا نن مصیبت ټول په موږ باندې د دې وجې نه دی چې دغه بچي د عیسایانو په سکولونو کې د عیسایانو په کالجونو کې تربیت شو، دلته بیا راشي نو هغه ته عیسایت او اسلام یو شی ښکاري، یو شی چې دا مړه دا مولیانو پکې عیسایان خو زموږ رونه دي. د یو وړوکی بچی زموږ کلي کې کارخانه ده د سګرټو د امریکې ده. هلته مولانا ظاهر شاه یو عالم و، الله دې وبخي وفات دی. یو ورځ راغی ای مولانا نن خو عجیبه کیسه وشوه. د فیکټري منیجر زوی ته هغه قرآن او دا دینیات خیل او هغه زوی ما خیل په رسالپور کې څه د عیسایانو سکول دی هغې کې به سبق وی. دا 13 کالو معصوم دې ما ورته بیٹا آپ کو اپنے پیغمبر کا نام آتا ہے کیوں نہیں آتا؟ بتاؤ کبھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح نو د یو قوم د نوجوانانو چې دا حالت نو هغوی نه به ته څه کیله کې. نو ما دا عرض کولو چې زما رونو یو د الحاد او د زندقي یو لوی سیلاب چې کوم دنو هغه را روان دی. بچی عالمان کوي، بچی عالمان کوي. انګریزی نه موږ مخالف نه یو، لیکن اول د بچی پړه د قرآن رنګ وښېږوه چې سبا هغه عیسائی نه شي. ولتسألن یومئذ عن النعیم. تاسو نه به د قیامت پر ورځ د دغه نعمتونو باره کې تپوس کېږي. تا ته ما مال او دولت در کړی، تا ته ما صحت در کړی، تا ته ما خاني او نوابي در کړي وه، تا ته ما اولاد در کړی، تا د دې نعمتونو شکریه چې کوم ده نو هغه ادا کړې ده. نو زمونږ محترم خوش قسمته دی چې الله تبارک وتعالی ورته اولاد ورکړی دی. او د شیخ الحدیث صاحب نه خبر شوم چې د والد صاحب د علماو سره مینه ده. دا ډېر لوی نعمت دی د مارونو. پخواني بادشاهان به د علماو نه خوځېدل نه. هارون الرشید یو بادشاہ دی. زما په خیال که 20 پاکستانه جوړ کې د هارون الرشید بادشاہی ته نه رسي. 20 پاکستانه که یو ځای کې بخارا، سمرقند، ترمذ او آل مراکش او الجزائر او تر برما پوری دا ټول دغه لوی حکومتو. دومره لوی بادشاہ لیکن د علماو نه بغیر به ژوند نه تېرولو. طبیعت پې خراب شو لکه شابه یو عالم ته مې بوزه یا وزیر ته به یاره څوک عالم دعوت ورته وکړه، ډوډۍ ورته وکړه، رای والا
بغیر د عالم نه به گزاره نه کوله. او نن زمونږ حاکمان د عالم نه دومره لرې تختی او عالم اوچ پوچه بدناموي چې دا مدرسې دا شرګردی دي او دا دادي او دا دادي او دا دادي. او د خدای انصاف دارو د دغه طالبانو او د علماو د وجه نه خو په تاسو د الله تعالی رحمتونه ورېږي. د دغه علماو قدمونه ښکلوئ. که دا علما نه وی قسم په خدای که چا د حلال او د حرامو فرق هم کولی. دا خو د دغه علماو برکت دی چې نن مونږه حلال او حرام چې کوم دی نو هغه پیژنو. هارون رشید د خانه کعبې طواف کوي، ملتزم تزي جړه نه ورځي. حالانکه د ماسخوتن مودي جمع سره وکړو او د هغې نه پس خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف کوي. ملتزم یې نیولی خدای دې تاسو هم هلته بار بار بوځي. ملتزم داسې یو ځای دی که ډېر سنګدله انسان ولې نه وي بې اختیاره په چغو چغو جاړي. داسې عجیبه ځای دی. او هارون رشید ته جړه نه ورځي، وس کوي. راغی مقام ابراهیم کې 2 رکعات وکړو. وزیر ته وی شابه چې عالم ته مې بوزه، شابه زما د اړه کې سنګدلي څنګه راغلی ده. ویجې دلته عبدالرزاق ابن حمام یو ډېر لوی محدث دی، دا زموږ د امام ابو حنیفه د پایې سړی دی. مصنف عبدالرزاق په 12 جلدو کې د حدیثو کتاب دی. اوس خو تفسیر هم چاپ شو، تفسیر عبدالرزاق. هغه ته لاړل، دروازه وډبوله. هغه دننه آواز وکړو چې من بالباب، دروازه څوک ډبوي؟ وزیرانم عالمانو وی عجب امیر المؤمنین. امیر المؤمنین راغله، یکدم راووتو، دروازه لرې کا. امیر المؤمنین ته مرحبا وی. وی د خدای انصاف دار امیر المؤمنین خو زموږه مېلمه دی، زه به دې غوښتم. وی نه یاره بس ملتزم سره ولاړو، وړه کې راله چې ما چا عالم ته بوزه. هغه ته وی چې ما ته څه آیاتونه څه حدیثونه راته ووایه. اړه کې مې لږه سنګدلي راغلې ده. هغه ورته د قرآن مجید آیاتونه د تقوا او د خوف خدا بیان کړل، لیکن اړه کې نرمي رانله. کافی هدایا ورته ورکړل چې دا قبول کړي. شابه وی بل چاته مې بوزه. وی دلته سفیان ابن عیینه یو ډېر لوی سړی دی، دا زموږ د امام ابو حنیفه د پایې عالم دی. هغه ته هم دقسې کیسه شوه، لیکن وی د خدای بنده شابه بل ته مې بوزه. دا خو خدای خبر ما باندې څه عذاب دی دا الله چې زما پړه کې نرمي نه راځي. ویجې دلته فضیل ابن عیاض دی، خو جي هغه لږ غوسناک هم دی، کله نه کله سړی وهیم. همدغې ته مې بوزه چې ومې وایي. فضیل ابن عیاض زموږ د امام ابو حنیفه په شاګردانو کې لوی شاګرد دی. فضیل ابن عیاض زموږ امام ابو حنیفه ته الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی دی. د امام بخاري د استادانو استادان دا زموږ د امام ابو حنیفه شاګردان دي. نن سبا خلک امام پسې دو ټکي وایي، امام ابو حنیفه پسې او امام مالک پسې خبرې کوي. امام ابو حنیفه تابعی دی او دغه فضیل ابن عیاض دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لوی شاګردانو کې دی. د شپې کافي حصه تېره شوې ده او فضیل ابن عیاض ته دروازه وډبوله. فضیل ابن عیاض په چت ته پاسه برخته او تهجد کوي. دی دروازه وډبوله، هغه چې سلام وجارستو برنه آواز وکړو چې من بالباب، دروازه څوک ډبوي؟ وزیر وی عجب امیر المؤمنین. دا امیر المؤمنین دعوت قبول کا. امیر المؤمنین راغله، هغه وی مالی ولی امیر المؤمنین، ذا امیر المؤمنین سکم. وزیرانم سم وزیرانو. آیت ورته وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دا خدای او د رسول. هغه وی والله ما فرغت من الله ورسوله. دا خدای او د رسول د کار نه لا فارغ شوی نیمه. وزیر ورته یکدم شعر وی چې ومن دق بابا کریم فتح. څوک چې د سخی دروازه ډبوي نو سخیان کم از کم دروازه لري، نو مجبورن فضیل ابن عیاض را کوزیږي او دروازه لر کوي. لیکن په توره تیاره کې فضیل ابن عیاض دیوال سره ودرېدو. بادشاہ او وزیر په هغه توره کمره کې داخلېږي نو لاسونه یې داسې مخکې کړي چېرته تندی مندی مونه لګي. د بادشاہ لاس د فضیل ابن عیاض په لاس ولګېدل. فضیل ابن عیاض وی الله اکبر. د هارون الرشید لاس دا خو درې خمونم نرم دي، کاش چې د دوزخ پور نه سوځېدی.
هم اقضه کې هارون رشید بیهوش پریوتو لتخ پیټه کوله آنچه از دل می خیزد آنچه از دل می خیزد بر دل می ریزد دړه خبره وا او هوش کرا دی نصیحتو کا یو آیت یو حدیث ورته وي هارون رشید پچو چو جاړي لکه چې یو سړی ګډ حلال کې غلط خپېټه کوي ډېر وجړل او بیا فضیل ابن عیاض ورته وي چې بس ته اوس خو ورشي کنه تاسو دا ما ډېر ټیم چې کوم دنو غذای کو بادشاہ وی در باندې قرضې شته ما باندې بلا قرضې دي نو بلا اشرفی ورکی وی د خدای انصاف دارا ما در سره خو کل قرآن و حدیث میں در بیان کو تما تا اشرفی را کې د بیت المال پیسې دا په خپل غټلی کې د بیت المال دي پاسای دای دا پیسې وړي دواړه خارج کړ او دروازه بند کړ بادشاہ او وزیر جاړي او بار ولاړ دي چې داسې مولا همغه چرته نو کتل فضیل ابن عیاض ته خدا سوی دا خدای مجیبی کړ وی فضیلا تا خو د بادشاہ نه پیسې نه وي غوښتي چې در کولې نو ولې دی وانه غشتي په موږ باندې خو بلا قرضې دي تا ته غوښتي وي چې در کولې زور اوري نو بادشاہ دا خبره بار واورې دی لا ولاړ دی نو بیا دروازه وړوله یاره چې کدا تیم دمغه هدیه قبول کا خوي تاسو لا ولاړې چوکې را واغستو بادشاہ او وزیر تاسو لا اوسه پوری ولاړې دمغه خبرې بیلې اوري دا مې دې دپاره عرض کولو چې هارون الرشید چې هغه بخارا او سمرقند او الجزایر او مراکش ته دا هغه بادشاهي رسېدلي ده لیکن د علماو سره څومره مینه وه یو ځل دربار کې ناست دی وزیر ته وایي چې عالم ته مې بوده شابه چې عالم ته مې بوده یا چتا داور وزیر لاړو یکدم سلمه ابن الاحمر ته دا ډېر لوی عالم دی سلمه ابن الاحمر راغی السلام علیکم بادشاہ ورته پاسېدو یاره جی څه نصیحت راته وکړئ نو هغه ورته نصیحت وکړئ بادشاہ سلامت چې په ښکار وتی چرته او مرګرو نه جدا شي او لاره درنه غلطه شي او په یو ځای کې د تندې نه مرې د یو ګوټو به په څو والې وي نیمه بادشاهي به ورکړم هغه نیم هغه څو ګوټو به والم ځکه چې مرم وی ښه چې دا یو څو ګوټو به دې اوس کلي بیا د وړو بولو تقاضا ده واړه بول دې نه کېږي هغې نه مرې او یو حکیم درته وایي چې علاج به دې وکړم خدای به دې روغ کړي څه به ورکوي نیمه بادشاهي به نورم ورکړم سلمه ابن الاحمر ورته ووایي چې داسې مال او دولت ته په تندر ولګي چې په یو ګوټو به سړی نیمه بادشاهي ورکوي او بیا یو څو ساس کې د وړو نو بادشاه په چغو چغو وجړل ډېرې وجړل چې زبردست نصیحت راته وکړو انسان دی دا الله تعالی د تمامو نعمتونو همیشه ملاحظه کوي رسول الله فرمایي چې نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دو ډېر لوی نعمتونه دي خلک هغې کې په دوکه کې دی الصحة والفراغ یو د صحت نعمت او بل د فراغت نعمت صحت کې چې کیس وکا بیا به بوډای بیا به نفل نشي کولی بیا به بوډای نفلي روجې به نشي نیوی بیا به بوډای جهاد ته به نشي تللی ځوانۍ کې وکسکې او یو سړی چې په صحت کې عبادت کوي او بیا د ناجوړتیا د وجې نه نشي کولی یو سړی تهجد کوي او ناجوړه شو الله فرشتو ته وایي ولیکئ د دی نوم د تهجد گزار فرشتې به خدایا دی خدا سار بانګ سره پاسېدلی دی دی چې کله جوړو د به تهجد کول اوس بیماره دی دا عارض دی ولا وارض لا تعتبر او عارض خو معتبر نه دی لیکئ نوم نو پیغمبر علیه السلام وایي دوه نعمتونه دي یو صحت او بل فراغت نو بادشاه ته چې سلمه ابن الاحمر دا دوه خبرې وکړي نو یکدم د صحت نعمت ورته وړاندې شو چې الله تعالی ما ته څومره لوی صحت زما وروڼو دا چې دلته موږ څومره ناست یو دا وخت تېر شو دا لږ لوی نعمت دی دا لږ لوی نعمت دی دا یو منټ په کروڑونو اربونو ته نشي اخیستی لارډ فورډ انګریز دومره مالدار ترین انګریز دی چې د هغه څومره کارخانې څومره ټراکټرې بلډوزرې عربو به هغه ته اغنا اغنیاء العالم وي اغنا اغنیاء العالم او ایران اخباراتو به هغه ته شاه موټران لیکلو لیکن د ډاکټرانو بورډ به ورسره و د دریو څلورو
چمچو د فرنۍ نه زیاتي به نه شو خوړی باس هغه په دې ارمان مړ دی چې یو ډاکټر زما علاج وکړي او د نیمه ډوډۍ هضم کم زه به د فوډ نیمه کپني د هغه په نوم باندې علاج کم د خپلو ورکشاپونو کارخانو ته ورځم ګورم زما لیبر زما مزدور کچه ټیپر او کچه ګازرې هضموي او زه 3 کاشکه فرنۍ شماز مولې په دې ارمان مړ دی دغه رنګې راک فیلر مالدار ترین انسان بچی ناجوړه شو په اربونې ولګولې ده وی دولت څه شی د حیثیت خو د کاڼي هم نه دی نو سلمه ابن الاحمر بادشاہ ته دا 2 خبرې کوي بادشاہ په چغو چغو جړل چې واقعي دا انسان چې دا نعمتونه استعمالوي او بیا هضم شي حسن بصري به شاګردانو ته بچو د خدای د نعمت شکریا ادا کوئ په د بصري بادشاہ به اوبه نشو څښلی او چې مړی به وچشو نو 2-3 ساس کې به داسې وکړل 2-3 ساس کې چا ورته د خدای انصافداره ډک کټورې اوبه وڅښه داسې ټوکې کې وی خدای مو زما د بیمارۍ نه وساتئ زه دا 2-3 ساس کې مړی کې ځکه اچوم مړی مې وچه شي خبرې نشم کولی او که اوبه څښم د وړو بولو په لاره یو ساس کې چې ما نه ودې دیم ای دی اوس مړ شم حسن بصري به څومره اوبه څښئ بعد طالبان خو دغه ثابت منګه اوچت کې غړ لګیا دی اوبه څښي او بعد وړو بولو تقاضا چې راشي یو ځای کې کینې هغه واړه بول ورته څومره خوند ورکوي دا تمام نعمتونه دي دا روټۍ چې خوره دا روټۍ هضم شي دا د الله تعالی لیک لوی نعمت دی نو حسن سلمه ابن الاحمر ورته صرف دا 2 خبرې کوي نو بادشاہ په چغو جړل ہوش کے راغے نو راتے ہوئے لگنور نصیحتوں کا لیکن وہ اوجز نصیحتوں کا لیکن مختصر نبے ورتے ہو شعر ہوئے اما بیوتوں کا فی الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت یتسع بادشاہ بالکل بے ہوش افریوت بادشاہ سلامت محلات خود سمر لوی دی شاہانہ محلات وغی کے تالابون وغی کے دا دنیا باغونه او میوې او څه اما بیوتک فی الدنیا فواسعۃ فلیت قبرک بعد الموت خصات هارون رشید بالکل بے ہوش ہو والا کل حال دا عرض میں کولو چې دا علم ډیر لوی مقام دی بادشاہان براتل علماء سره بناست خدای دمګه دغه بادشاہانو تم لګ هدایت گورنرانو ته ډی سی صاحب ته ای سی صاحب ته دای اوچ په اوچ باندې دا مولیان بس نه خګردولې دي او خاص کر د انګریزي خوانان نه دي خپکهږي مې که څوک درک انګریزي خواني ډېر کم انګریزي خوان به چې مولا ته د عزت په نظر ګوري دا مولا داسې بد شي د علیګړ په تعلیم کې چې خدای خبر څه زهر دي موږ طالبانو مولانا درخواستي سے تر مترجمه وکړه 25 رمضانو ترجمه ختم شو چناب ترالو چناب ډکو بالکل دا بسونه مسونه غا زمانہ کې نو خدای اوس پس کېږي دروازو کې خلق ولاړ دي قتل ګران ما سره طالب د ما شاګرد عبدالسلام نوم یې د مان کوي تکړو دیجی د پکړ کوي خېګم نو بستریم را کو تابم را کا ډېر تکړو پهلوان هغه پکړ کوي ورو دنګل بستریم ورکه بیا دې راخ کلم گاڑه دومره ډک چې بیت الخلا کې دنم 2-3 تنه ولاړو موږ د بیت الخلا دروازه کې ودرېدو اوس برا اوچت سیٹ باندې انګریزي خوان دے کوٹ پتلونے چولے مولویوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے تا خدای غد کم گدر سر سے دشمنی کڑی کوٹ پتلونے چولو دا خبر مونتا کئی کہ مولویوں کے لیے دک سے پزور ہوئی یہ جگہ ٹھیک ہے عبدالسلام ویرا غردوں میں داسیوں کم تکڑا پہلوانو مانے میں کو وینا نہ کا سمجھ الگ ظالمہ اس درخواستی سے مونتا لگنا سی تو نو کل چې ګوره ډېر دغه کوئ دا کوئ په زور مې کابو کو رپېدو داسې چپ شبه پرېږده یاره راغورځوم دې ځای باندې بره دی کښېنو ما چپ کو قدرت ته ګورئ جي مونږ ادنا طالبان خو صرف ترجمې سره مو نسبت و دغه سړی یو 20 منټه پس را کوزېږي او کړکۍ کې ګوري چې خدای خبر سټېشن یې کتو یا څه دا دغه کړکۍ راخلاصه شو دا غوږې ورته وشلولو او دا وینې داري دي چې ټول خلک هم په وینه باندې خپل کوټ پتلونم اوس میں ورته ووایا عبدالسلام چې سوے مزہ آیا علماء کے دشمن بنے ہوئے ہو
مزه آیا که غږ کوي مې و 2-3 سپېړم که ورکوي ورکه ورته وسوسم چې وینه راغله. نو زه حیرانه شم چې دا 2 ټکي انګریزي ووایي، د مولا دا پټکی، د مولا دا وضع قطب. هلکه تا سره مولا کړي سړي، تا خدای غرق کا، دی خو ستا خادم دی، پارسه کې ستا پکارېږي. وعلى كل حال زه د زړه نه دعا کوم او مبارکباد ورکوم الله تعالی دې دا خادي با برکت وګرځوي او د شیخ الحدیث سے په عمر کې دې الله تعالی برکت کړي او دای چې کوم دا خدمات کوي دا دې په خپل بارګاه کې قبول وګرځي. مولانا اصل کې نیکه دعا کړي. انعام الله راته وی چې نیکی آلته تلو هغه وخت کې زم آلتم خلکو ته را دی الله تعالی ته په جرګزو خانه کعبه ته ودرېدو دعا یې وکړه چې الله تبارک وتعالی زما کور د علم د رڼا نه خالی نه کړي. نو مولانا دا علمی مقام د خانه کعبه خوا کې ورته نیکه بلا دعاګانې کړي. یو عظیم شخصیتو الله تعالی دې دا علما تر قیامت پورې دغه ستاره او تعالی لري او دا تمام علاقه چې د علماو قدر کوي خدای د دې قدر وکړي. د دارینو په نعمتونو سرفراز کړي. زه په دغه کلماتو اکتفا کوم او د دې شکریا ادا کوم چې ماته مخکې وخت راکو او دام ستاسو هغه ما خیال روحاني هغه جاذبیتو ورنه زما आवाज بالکل ناستو دا ستاسو هغه مینه او محبتو چې ما دا سماعت ګډي کلمې بیان کې الله تعالی دې د دارونو نعمتونو باندې تاسو ټول سرفراز کړي او دا خادي دې د جانبینو د عزتونو د الفتونو او د بشمار برکتونو باعث وګرځي. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته. علماء او نعتخوانی بکیږي او زه به درنه اجازه طلم درخواست بدای یو تن بم نه پاسئ. دا مې درخواست دی یو تن بم حرکت نه کوئ چې د جلسې دی رونق کې فرق را نشي. واخر دعوانا